ظالمانو بیزه پروپیگنډي په حق پرست علماو پسې مکوي. د شیخ پنځپیر رحم الله احسان ومنئ، اوس بم بوتانو ته سجدې کولې او قبرونو ته بم سجدې کولې، او اوس بم په قبرونو باندې بم وستم ستارې ستاسو پرتې وي او څیرې بم مړو ته ورچلې. خدا خو د پنځپیر رحم الله یوه هستي تېره شوله چې د شرک او د بدعات او د رسوماتو رد یې وکړو او قرآن یې پښتنو له په لاس کې ورکړو. اوس پښتونه نر او ښځه د قرآن ترجمې کوه. دا ترجمې درته څوک کوي؟ دا درته دقه پنځپیریان کوي. بدعتي ته ګوره، د هغه د الوا څه کار دی؟ الوا ولې نه خوري چې خېټې بوساړه شي؟ زمونږ خو هډوکی پوټکی وچ شو، الله دې قبول کړي. او د دې 2 ورځې نه شوي او په څټ کې خولې شوي، نو هلته په قرآن باندې نه پوهېږي که دا خو به دې له درس او تدریس به ولګي. دیګا چې ما دا باب کتلو او مطالعه مې وله کوله، نو پاوکمه 1 بجه شوله، نو هغه الوا وخوري سیره هغه تاله مطالعه شي کولی. او یا زنده‌باد مرده‌باد ولې نه وایي؟ زنده‌باد او مرده‌باد په اوټونو پسې ولې منډې نه وایي؟ نو د دې نه چې ورکه کله وشیا نو زره خوله ولګئ. هغه سپی چې کله په کوڅه کې ګیر شي خو یا شاته مولې وباسي او یا به درته خوله اچوي. نو بدعتي چې کله ګیر شي یا به څښتیه او یا به الزام د باندې په دروغه لګوي، بیا نه په قرآنونو نه په طلاقونو. خو دوی د دین خدمت کولی، نو اوس به د اسلام دپاره خو به یو چغه چوته کړې وی که نه چې اسلام چېرته چا د اسلام غږ وکړو چې قانون د قرآن نافظه و. زمونږ د استادانو نه خو جیلونه و دیرې ډکې شوې. مونږ دا نه وایو ظاهري په هغې باندې خفې و په دنیا، خو الله دې وله مراتب ورکړي، درجې دې وله الله اوچتي کړي. شهادت څه وړه مرتبه نه ده چې 15 کاله په جیلونو کې پراته او بیا شهیدان شي. خدا د حق آواز اوچت کړي که نه، قرآن یې درته ښودلی. شیخ پنځپیر رحم الله چې کله د قرآن درس په پنځپیر کې شروع کړو، د پنځپیر علاقه د بدعات و جرړه وه، 15 پیران پکې و، هغې له به عبادت کا. نو خلکو اعلان وکړو نوره به اوسه کلیګري نه کوو، نه به اوسه مړی ژوندی کوو، نه به یې په ګاډي کې وړئ. بایکاټ یې ورسه کړی، گاون به وسه نه کاوه. ډېره زمانه وه. اوس لاړ شه په هغه کلي کې چرګان هم د قرآن ترجمه کوي، دوی واړه. دارنګې باجوړ کې د دې خلکو خدمت دی. په روجې کې چې د دې درسونو د آوازونه تاسو ته د هر کوڅې نه راخېږي او د هر کور نه چغه راخېږي د توحید، او د هر جماعت د لوډ سپیکر نه د قرآن خواږه خواږه آوازونه اورئ. دا محنت د چا؟ او دا د شیخ پنځپیر. د چرته په مثال کې پیش کا چې بدعتي قرآن د چرته راغستی په لاس کې کوی چې عذاب قبر نه مني. منګه خو چې دا شپه ورځ لګیاو دې له لګیاو چې الله هم د عذاب قبر نه بچ شي، د عذاب قبر نه الله محفوظ وساتي. دا راپاتې وي عذاب قبر. عذاب قبر الحمدلله زما مشایخ د قرآن د 18 آیاتونو نه ثابتوي،
او دومره احادیثونه ثابته یا چې د هغې شمار هم ته نشې کولی. دلته به ګورې اوس دې مشکات چې تا ته زه څومره احادیث مبارک وم. نو دا الزام په بعضې علاقو کې زموږ ملګرو باندې چا لګولی.